وې د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي. نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي، نو دا سړی به منډه کوي. چې منډه کوي نو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله، چې را واپس کی چې منډه ولې وه، ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی، ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده، نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ، نو الله تعالی به وایي چې زه جنت ته بوځئ. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ قیامت کې با بانا جوړیږي، بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا، نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدور ورکړې. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یو نیکی دی کړي، یو په لس، یو په 200، یو په 1000، یو په لک، یو په کروڑ. تاسو خیال راغی؟ نو معامله د کرم وای، نو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو. او که معامله د عدل شروع شوه، نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي، نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی، نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي. 6 میاشتې. نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې؟ ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله، که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. هسې خو په 6 میاشتې نه، په 6 ورځې کوم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکۍ راغی په پاکستان، ټوغکۍ پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو، د اولیاو، د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرگانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نه که په دنیا باندې غرض، په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه که په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په 3 قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی 3 قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیره زر القاء کېدل سړي ته، دا د وحی لغوي معنا. بیا وحی اصطلاحي، فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته
وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبر واوره د جنت باس کای زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو، د حور باس کای زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حور وینه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حور پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو پارام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را تزان خی خو مسلمانې گم کنی والله کې مسلمان. اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خای. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو، القا را ته وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی. امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره که د سهار کې ولا خوب ورغې سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله تکی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی. د هندوستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه وایم زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځینې بزرگان په کې را پاشي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبرې کوم زما خلاف هم یی تاسو د په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسولې ده او دعا مې ته اغسته ده.
د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته داسې په دکانو لمده کړه او زما د خله کې وواله ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوې او تا ته به څوک څه نشي ویل. نو دعاګانې مې دار چاغستی ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهیم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسی. نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي 3 تبلیغه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه په لاس یې نشي نیوی په ژبه ورته ووایه په ژبه ورسره نشي ویلی په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه مخې په کپن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجانه کړ ځان ناجانه الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها دا زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې لن راځي کنه. نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری. زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مځای دی. ورکشه خپل کار کوه مړی لا به نه راځي مرازه واده لا به نه راځي مرازه مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندی بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنزم د الله د پاره. زما په دې خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړ یو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک موتور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره الته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه هلکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي
تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پرېږدي په قبر ورته تبارک الذی ووایه که نه ووایي بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلي چاته ویلي جناب رسول الله تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چی پا دنیا کے ستا پا مخ کے سر نگول نش چاچی پا دنیا کے دو خدای او ستا پیغمبریون منلا پخپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرت امدد پارا بخنو واری نو پری بین دما اویا کر پایا کرسی لوٹے دم کو دمڑی سپیگمو تے اور واچو دیو پا قبر والارم خلق آوازو کو ویل ٹولو آئی چی دا خسڑ آگا چوکو دا آگا کنزل بچو ستا پا ایمان کے دا سے نعوذ باللہ ستا مذہب دا سے اسلام چی دے دا ڈکوسلی دی قرآن ناول دے دا پیغمبر حدیث دا یہودو ڈکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټولو وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبر واوري خاخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کله لات په ولاری یو د لاندې په سلور بول خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړی تو کارونه پجوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ور کړی ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے بخبل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑی ماں چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدای پاک نہیں ورکڑے او ساغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورتاو کے تاسو اشنغر گئن دعا ورتاو کے چی خدای پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو رہا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوئی چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدای اول ماو بخی چه توبہ خینو اہلیت دا دعا خودر کی پیدا شینو علا بتبل تستا پاک کی دعا قبلی کی کرا چه تخپلا نہیں بخلے شوہنو تبا بل صوبہ خفترا خفت کئی کنت بیدار نظمہ عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دے یاد زما سترگو لیدری مانا دا قبر تپو سوکو کی دا قبر معاملے ما پسترگو لیدری ما تا خوب آسے
خوب ګوره ما پسترګو لیدلی پسترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړې ده او لحد سریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګلکارانو تموي زما د الله صحبت اسيوني سي لاس ورورما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دیونی نسی مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شي په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبی نه راوړي او 315 کاله وشو چې مړ دي او دا ما چې لیدل د دې وښت کاله دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدی هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لینده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزان ما داسې لیدلی اتل سورته پس یو مړی راوېستو مال مکه وی ګوره ویل نه چې راوېستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشت عمر لړمان د لحد نه راووته او 3 انچي وخت په ولاړ دا مالی دی یو راوېستو کلی ته وړو کلی ته داسې आवाज راووته عزیزانو انګريزانو قبر کې داب کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېف او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو توله ګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لغوله داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حالات انګريزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګريزان ورتال تډېرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډېرو ورسېد پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پويږو په قال لیکن په حال نه پويږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای ګر تو څنګه خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدیکيږي نو علا به ملغل رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغل رکیږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مرید په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه ویتا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپلو د مولانا مریدو خط می ورولې غلو چې زم ملاقات ته درځم ورته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته
अलग दास के खुदा बन सोचो गो के दास मां ख्याल अल्लाह से अल्लाह को देखती सोच करो उस औलिया अल्लाह के कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी की भी नुदागे इलाज दगा आदत तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़े बरागे जी दास नुस्खरा तो है जज़ब जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम चिद के दा कमे आ कमे बे और तो खुदो और तेल चे पदे कायम से मुन सुस्ती बवा द मुन बे और ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बे और नफल सुस्ती बवा नफल बे और दगा आदत हजरत थानवी की वे जमा अदब दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लसरज तेरे पलसम औरज हजरत सरा जे उसगारो प खानका की वे जरा पास दम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगर तदा सुकत मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ वो मौलाना तनवी जो चाहते हुई निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रहा गए वे जी रोजे रात डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबीयत में कमजोरी की माल पासा वेने जी मसले तपस माल पासा तबीयत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माते हुई था जमाड़े दगा माल बिया नजदे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रागे जीरो जमा तक दास लर्जी मोजर रजूल दी चल जोड़ करे ओ संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खनद देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मरसो दा मुर्दार से ब्याह बस चल हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत कसिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गट और गरीब दर तरा गए देवक के साथ ईमान इम्तिहान तासो ख्याल सोच देवक के दे ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले जी बादशाह ओ इसे औलक चिमाल राशि कदे इस्लाम चरी हुई दुमरा दरोग जन बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के मिले दुमरा दरोग जन इस्लाम जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन अबलश पैता तकरीर और इसमली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल वर तप्रो तो ने मंजूरोल मालूमी की दा शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद द इजाद नो ची सिमली दी माता का
او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو خو ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس بستا ایمان وګورو چې تی منظور کړي نه ما به خبر پوهیږي خدای خبر کا پوهیږي ماما پتہ نه لګي عزیزان قاضی ابو یوسف ته بادشاہ وی هلک جامعت فی نهار رمضان دروجه په میاش کې مې بیبي سره هم بستری وکړه غرق هغه ورته وی علیکا ان تصوم شهرين متتابعين دو میاشتې به پرلا پسې روجي نیسي علیک آمنا وصدقنا لاړو انور قاضیان ورته وی لا خطیبان ورته وی فقد اخطأت يا شيخ في هذه المسألة خطا نشوي ماما په دې کفاره کې خو ترتیب دی اول تحریر در رقبه دی بیا دو میاشتې روجي دی بیا اطعام 60 مسکینا دی نو تا مریا زادولو نه ویلو د دې منځ نه دی فتوا ورکا قاضی ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ د زرګونه مریونه ور سره دی که اوس می ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه یو نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا 3 غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیژنه بل سړی ته بنی کا کیږي او بیا طلاق ای او لو اعلان جدا مالدار راغه جی کار دې شي بس خا نه خدای به خیر دا سے دایره چولې وې د دې زینوم د دار الحرب وای دار الحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دار الحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي او ملحق په دار الحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړ دلته مونږه وکیدا یو سړی ما ته راغی وی جی इनको के माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना है जने बोलते उसका करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है यो रज लाड़ो को बला रज ब्याह रोगना है यो यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नो वर्ता चोई वही छे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु क्या नहीं किसी नु क्या नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते अलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबा ची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे था हुआ चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सत्ता कबूल कर वे निकाह बूशी और बस नूर चाहते हुए गाग मकावा ख्वाफ्ता की ओजल निम दासी जराजा मोंगा मुगल्लज़
حتی تنکح زوجا غیرہ. مسلک حنفی مونږ د ننبئی پر روغنو او د الوئی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمانونه پریږي. تاسو خیال راغی؟ اوس قرآن وګورئ، دا بزرگان پوهیږي چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویلی شي. ولی ځکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي، ګوره که مسلمانان شي. عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى ورترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي. او بګورئ د قیامت په ورځې، او بګورئ د قیامت په ورځې چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاور لاندې چې پروت دی، زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده. په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټی ته خبره نه وکړي. دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلغ کار نشي. د دې لوی وجداوا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی؟ دا جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کال د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه منلې، نه منبر منم، نه صدر منم، نه لال کورتای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړې چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناس سیګریټ مونږ په پسان پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي. ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها. قیامت پر ورځ بس تاسو خېټه چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور تل دیونی او ستا په کور کې د جنریټري لګې دري په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټري لګې دري. ولې ته د کومې مور زوی ورله چې ټیکا ټیکا د کوم په کوړای دي کېدم او واخې د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخه مې پسپو نه پړې نو زبر سړی ځوي سپوتا به غوخه 2 کروڑه به مردارو اعلی به 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراته د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي
वो दयार दर बपहजार दरमान वर्ण कमान आशनाई बदिप इन व आन वर्ण कमान कयो जलिम दे जुल्फे पलास के उजी यौ विख्त बदिप द्रस जहान वर्ण कमान कयो जलिम लास्ता पबूसा बरशी दानिया मदबद जन्नत पख्वान वर्ण कमान सो नवीनम स्तास्तरगे का खुदा कांदी इज़राइल बतरहगे जान वर्ण कमान माशुक़े द आशिकानु दिन ईमान ले माशुक़े द आशिकानु दिन ईमान ले ज़बचाला रखपल दिन ईमान वर्ण कमान पर रहमान दास्ता द शुंडो जाम हराम दे सो दखपलुवी नो जाम तावान वर्ण कमान दयार दर वर्षिदा दयार दर तपोस हजरत सौबान न हो गई सौबान आशिक दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह टोला औरत जनाब रसूलुल्लाह उनलिदनो पे जड़ाए और रस्ते रख माखामी ची उलिदनो ब्याम जड़ल वर्तवे सौबान उस खुद उलिदम दाल्ला बंदा नु उस वाली जाड़े वर्तवे या रसूलुल्लाह पे क़यामत के कद जन्नत तलाड़ मां नु तब तप जन्नत की पलु उमर तबो के नास्ते या रसूल अल्लाह दासी जन्नत बजत से कम चिचर तप की तान विनमा जन्नत खबर अस्तादली दो का कुरान राग है मयुतिल्लाह वर रसूल फौलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वसालिहीन। ए पैगंबर सौबान तो हुआ चिप दुनिया की दिचा सरा मीना उपचा मायन ये नुप जन्नत के बम दसरवे दाशिक जमादिजान इश्क यो दर्द दे चिदचा पड़ के पैदाश वर्ष है अबू हुरैरा ना दाद दर तपो सुके लसवत शिवी लसवत रोटाई न वफड़ अबू हुरैरा उगे वो या रसूल अल्लाह खुदा में दी कसम हुई चिटोला औरज में तमन्ना दावी चिस्तर गुमिस्ता चेहरा अनवर तक कतले औ पजल मिस्ता हदीस लिखले की दले वल्लाह कने में दर उठाए परवाश्ता औ न दल लोगे औ न द तंदे औ न द नास्ते औ न दम लास्ते शौक में दादे चिस्तर गुमिता तकतले औ पजल मिस्ता हदीस लिखले की दले अबू हुरैरा बिलाल ना ए बिलाला सामल के दुखदे बंद चिकल जन्नत तलाश नुस्ताद पढ़ो कशार माना मखिम पे जन्नत के रवानी ताओ शाक मुंग दगत यो सड़े और उठाए बवरता तैयार रख द्रेवरा जी पे उठाए बंसवद इम्तिहान द पार द्रेवरा जे बंसवन लाड़ दियो यहूदी पर दरवाजा के सवाल रोटे यहूदी सालो रोटे वर्क दागस पे वर्तते गप्पा गप्पा द यो रोटे और वाचुल चगा को कोड़ा बले ब्याह का पिया बले और वाचुल चाय कोड़ा ब्याह का पिया सलोर वाला रोटे और वाचुल गैस पी का पन और तेल कोर दे और शको मालिक ते द्रे सलोर रोटे राकड़ी वादी वा कोड़ी नो उस वाले गाते अस्पी और तेल कोर्स था और आंशा के रोटे मालिक दर कोले न दागे इबादत ती कोलो और चिंतियान द पारा दर बाने द्रे और रोटे बंद शनो राली खुदा दुश्मन को पूछा के सवाल को ज़दी यहूदी स्पेमा कदलू की मरशम पदे दरवाजा के वल्लाह के बले दरवाजे तलाश नन द सुद द ज़कात द सुद फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट चिकम कटौती की 7.5% सूद चिकम लगी
अगे न 2.5% हुकूमत कट की जकात नामा पे के पैमान हुआ है कि खरेला बनारस है और पसर की नखराना की गुल च पसुचा प्लेट के वा चालवाती जुड़ीगी नो पसुद च जकात नामा की दा हलाली की अगर तो शुद्ध जकात पैसे न मुंगला सियासी रिश्वत करा कर की अद शुद्ध जकात अगर तो शुद्ध जकात पर पैसो ब्याचदा जकात मेंबरान कम मुकर्रर करी दुई खुदा पर तना को सटकुरी का टोली दुई वाली चा गरीब लाना और न करा अना अजीजा वल्लाहिल अजीज चिप खबत पोए और मां दे खपल खुदा तत्सवेली नो च माखाम में वेली सहारे आकार करे और सहारे वेली माखाम में पसलवे काल के में सर न दे टिट करे ददे गद्दारानो और ददे बेईमानानो और ददे इस्लाम द दुश्मनानो दे द कुरान और द हदीस द दुश्मनानो चजमा वो जायालाल जबदुई तसर टिट नकम न भाई उमनम तरगे पोरे चे तरसो द पाकिस्तान कानून कुरान शवेली कदा ईमान तासो के नो वल्लाह का ईमान तीर कर हाजी मोहम्मद अमीन साहब दे अल्लाह गरीक रहमत की अगर के लोए दर्द द शरीयत रावस्तु वो पमल की कनो दा दर्द बजड़ के पैदा के या अल्लाह तरगिब पाराम न केनम च तरसो पोरे में द पाकिस्तान कानून कुरान करे तरगिब मनमामना न अखबारों न तासारा और गोरई निजाम दल तबदल शो दा खलक दी अवल भैया तो टोकरा के दो बल तो टोकरा वही गिरो वाला गोरा खपा नशई जमा दा गिरा राशि कला कहीं कभी गिरा पसे बद हुआ मन गया नो गिरी वाला वजीर चा सर खबरी की बल वर्तवाला जगह से दाखला चिंगनी वाले खला बंद का खला दे दमर पनारा टपशन आगा सर खबरी की दाखला चिंगनी वाले से चल दे लाश दर की दासमला सुन लाश दर के अस्सलाम वालेकुम संगाय खरी जोड़े दसना गरीब सड़े लाश दर की अस्सलाम वालेकुम जोड़े तबियत खराब मोतबर लाते जोड़े तकड़े फिर जोड़े मुंग जमदल तासखे दा ज़ीनम स्टडी शी पदासी की वाज़ नहीं हुई अगर सर चली दा पैसे तिलरी का दगोलो डेरे दे कन दे हाँ दगोलो डेरे ने पर पैसों को सुखने सड़े पर दौलत सुखने सड़े इंसानियत को पर दौलत नशी रहमाना कबूत सलजला दसरूशी इंसान न दे दसरो दरो बूत तसो इंसान हुई इंसानियत को दौलत न दे इंसानियत च दे आप इंसानियत दा फकीरान चीज भी सर दौलत न दौलत मुफ्ती महमूद च वफात शो दौलत वर सर न जामनो जामी खपलो की वेश की मौलाना यूसुफ बिन नूरी च वफात शो जामी तकसीम शो अल्लाह का आना वर सरा अजी साहब च वफात शो जामने पुपरदो खटो कोटो की नास इंसानियत पके तुम रहो शान इत्सो मकाम इत्सो न इंसानियत पर दौलत न रहे इंसानियत खुदा सरा पर राबिते और ताल्लुक के दे खुदा और रसूल सरा दे राबिता और ताल्लुक हो इंसानियत पर देख नुज़माज़िदानो कुरान और हदीस तराजीश है दनेकानो बुजुर्गानो औलियाओ हम नशीनी इख्तियार करें दुआगान त्यालई खपला नेकान से अगर जमुन जुमात था तबलीग वाला रागन अगी ऐलानों को चारूड़ो के नहीं द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सो हदीस में बयानी खल को कह रहे वागस से रवान जरा पासे दा मौलूद रह गई बंद कई दरवाजा चसोक बार करी दी आ तालिब मंडा का दरवाजा है बंद ये बंदी को कोंटा तमिलास मारा यो कादियानी और सुनी झगड़ा हुआ सीधा सुनी देर तांग करो का ना
نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لای په دې پوزه یو ډغر اور کړی ول تنه سمېږي الا به ټکریاته ول به ډغر ته نه سمې چې دا پوزه په ماته کې ول خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الا به ټکریاته کونټه ته ملاس مکین کینې خبره وره اعلان شو چې کینې د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه وای او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږم